بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. وده حديث كتاب دي مصطلح الحديث العلامة جرجاني رحمة الله عليه المشهور بالسيد شريف. دا بنو ان شاء الله تي دي آلو سروكي ان شاء الله رابع تي لري دا كتاب وس راول يو دانا ودي وركي في الهذا جدي ما توقف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين، وبعد، فهذا مختصر جامع لمعرفة علم الحديث مرتب على مقدمة ومقاصده في بيان أصوله ومصطلحاته. المتن د دې کتاب چې دی صفحه نمبر راواړوئ 40 صفحه نمبر 40 نږدې دی وایي دا کتاب چې دی ما لیکلی دی په علم الحدیث کې او علم الحدیث. اوس د ټولو مخکې دا خبره ضروري ده چې علم الحدیث چې دی هغه څه ته وایي. دا اوس چې موږ کوم کتاب وایو علم الحدیث، تعریف علم الحدیث، تاسې وینئ که نه؟ واعلم ان علم الحديث ويقال له علم الاسناد ايضا. علم الحديث ته علم الاسناد هم ویل کیږي، علم الحديث چې دی دا ویل کیږي. علم الحديث چې دی دا یو علم دی. بعض علما کرام د دې په تعریف کې دا رقم تعریف یې کړی دی. مختلف تعریفات د دې د سوي دي، خو په اسانه لفظو باندې یو تعریف چې دی هم د کړی دی، وایي هو ما يبحث فيه عن صحة الحديث او ضعفه ليعمل به او يترك. وای علم الحديث هغه علم دی هو ما يبحث فيه چې په دې علم الحديث کې بحث کیږي د حدیث د صحت او د ضعف څخه، د دې لپاره چې عمل پوس یا پرېښول شي. من حيث صفات الرجال وصيغ الاداء، چې په حیثیت سره د چا د صفات د راوي کم احوال دي، کم صفات دي، وروسته به دا موږ وایو، او په کومه طریقه سره چې دی هغه د حدیث ادا کړی دی، نو دې ته وایي علم الحديث. او بل په اسانه لفظو باندې لاندې بل تعریف د لاندې کړی دی په دویم نمبر اشیا کې ته وینئ که نه؟ ملخص ما قيل في تعريف علم الحديث انه علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن. چې علم الحديث دا رقم یو علم دی څو قوانین چې په دې سره موږ ته احوال د چا راشي، د سند او د متن. او موضوع د علم الحديث څه شته؟ وایي لاندې الول ويعلم منه موضوعه متن لرا ويعلم منه موضوعه وغايته ايضا. وای د دې تعریف ستاته موضوع او غایه د حدیث معلومه شو. یعنی موضوع د حدیث نو چې سند او متن، د موضوع د علم الحديث سند او متن، او غایه د حدیث چې معرفت د صحیح او د ضعیف، چې د دې لپاره چې صحیح د ضعیف څخه چې دی هغه ته جلا کې، نو دا توای علم الحديث. بیا لاندې په حاشیه کې د لیکلي چې وقال خاتمه الحفاظ ابن حجر الاسقلاني رحمة الله عليه، علامه ابن حجر الاسقلاني صاحب دا رقم ویل دي، وای اولاد تعریف ای قال وای معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. چې علم الحديث دې ته ویل کیږي چې د راوي او د مروي حالات، راوي معنا خلق رجال، مروي معنا چې دا کم حدیث دی، د دې حالات ته درماو وشي. نو دا رقم د تدریب راوي د سیوطي صاحب ته حواله ورکړ، توضیح الافکار او قواعد التحديث او مختصر په علم الاثر او کشاف تهنوي ته دا ټول ته حواله چې هغه ورکړي. نو لہذا اوس موږ ته دا معلومه شو علم الحديث څه ته وایي. که څوک اوس موږ څه پوښتنه وکړي علم الحديث څه ته وایي، علم الحديث هغه یو علم دی د څو قواعد چې موږ ته د سند او د متن د راویانو او احوال راشي، د حدیث احوال راشي په اعتبار د صحت او د ضعف سره. او موضوع د علم الحديث څه سند او متن. غایت د علم الحديث څه معرفت د صحیح د ضعیف سره. نو په دې وجه سره ويقرب منه ما قيل التف متن کې وایي د دې سره قریب ما قيل چې وسیل هو علم باصول يعرف بها احوال الحديث رسول صلى الله عليه وسلم من حيث صحة النقل عنه او ضعفه ومن حيث التحمل والاداء. دغه تعریف هم چا کړی دی، لیکن دا تعریف هم د اول تعریف سره قریب دی. په دې د دې تعریف د بل تعریف چندانې فرق په معال کې سره یو دی. او دغه چې دی وس علم الحديث چې دی لاندې دریم نمبر حاشیه ته ویني، لاندې دریم نمبر حاشیه وینئ څه. علم الحديث عندهم على قسمين.
دا علم الحديث د محدثینو په نسبت باندې پر دوه قسمه دی. الاول علم الحديث الخاص بالروايه، یو علم الحديث هغه علم الحديث دی چې هغه د روایت پورې خاص دی، او بل بیا والثاني علم الحديث الخاص بالدرايه، دا دویم نمبر صفه کې دلته اول نمبر راشي چې دا علم الحديث خاص بالدرايه. نو علم الحديث څو قسمه؟ یو علم الحديث هغه علم الحديث چې د روایت پورې خاص دی، دویم هغه علم الحديث دی چې د روایت. وس هغه علم الحديث چې د روایت پورې خاص دی دا څه ته وایي؟ دا اصطلاحات د علم اصول الحديث. نو وهو علم يشتمل على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله ورواياتها وضبطها وتحرير الفاظها. علم الحديث چې د روایت پورې خاص دی هغه ته وایي هغه علم دی چې د نبی اسلام پر اقوال او افعال باندې مشتمل، پر روایات او پر ضبط باندې او تحریر دا ته وایي علم الروايه. علم الحديث علم الحديث بالدرايات هو علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأصناف المرويات. علم الحديث بالدرايات دا رقم علم دی چې په دې سره حقیقت د روایت مشتمل شي، د روایت شرایط انواع او اصناف د مرویات. نو لہذا علم الحديث څو قسم چیز دی؟ دویم علم الحديث بالروايات، علم الحديث بالدرايات. نو علم الحديث بالروايات کې موږ د نبی اسلام اقوال او افعال زده کوو. علم الحديث بالدرايات کې بیا د روایت حدیث اقسام شرایط انواع دا چې هغه زده کوو. نو اوس وروسته به موږ ان شاء الله دغه اصطلاحوي چې هغه په تفصیل سره چې هغه ذکر کوو. او اوس د علم الحديث موضوع موږ چې سند متن وقد يقال متن من كده وقد يقال ان علم الحديث موضوعه وذات الرسول صلى الله عليه وسلم. چا دا ویلي چې د علم الحديث موضوع چې هغه د چا ذات د نبی علیه الصلاة والسلام ذات دی، من حيث انه رسول الله، من حيث انه رسول الله، په دې حیثیت سره چې نبی علیه السلام د الله تعالی رسول دی. وحده او تعریف د علم الحديث بیا دا دی هو علم يعرف به اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله واحواله وغايته والفوز بسعادة الدارين. دا چې دی هغه د مختلف تعریفات وکړه، په مختلف تعریفاتو کې موږ هغه اول تعریف لکه علامه ابن حجر اسقلاني صاحب چې ترجیح ورکړی او اول چې د کوم تعریف کړی دا تعریف تر ټولو اهم دی. او اوس تر اول دا چې علم الحديث صفحه نمبر 22 علم الحديث. نو دغه چې دی نو اوس د علم الحديث خلاصه موږ به څنګه بیانوو؟ که څوک موږ څه پوښتنه وکړي علم الحديث خو موږ یو پلا تعریف وکړي، بیا موضوع غرض، بیا د علم الحديث دوه اقسام بروايات بالدرايات. اوس د مجموعه د ټولو تعریف د درته کوي. وای علم الحديث وینسته وای فعلم الحديث هو العلم بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهيئته وشكله مع أسانيدها وتمييز صحاحها وحسانها وزعافها عن خلافها متنا وإسنادا. دا توای علم الحديث. نو ګوره په دا تعریف کې هغه موضوع غرض او مخ ټول تعریفات چې هغه جمع شو. نو علم الحديث که څوک موږ پوښتنه وکړي علم الحديث څنګه یو علم دی؟ د نبی اسلام اقوال افعال هيئت شکل سره د سندو سره د دې چې صحیح او ضعیف او په اعتبار د متن او د سند ټول مرتبه وشي دا ته علم الحديث. زموږ په دا کتابو کې دوه اصطلاحي ذکر کیږي، دا ډیر اهم دي. اکثره د دې په مابین کې فرق هم نشي کولای. یو د علم الحديث، نو د علم الحديث بیان خو موږ وکړي. یو بیا علم اصول الحديث دی. ګوره علم الحديث خو دغه دی لکه بخاري مسلم ترمذي موږ چې وایي علم الحديث. او پاتې یو بیا علم اصول الحديث څه دی؟ د دې دوه فرق شته که نشته؟ نو اوس دی وایي علم اصول الحديث. وعلم أصول الحديث علم يتوصل به إلى معرفة صحاح الأحاديث وحسانها وزعافها متنا وإسنادا وتمييزها عن خلافها، ويوزعه أن كل من تلك المعرفة والتمييز مبني على معرفة أحوال الرواة من العدالة والضبط وعدمها وبين وهي إنما تحصل من علم الجرح والتعديل وعلى معرفة الاتصال وعدمه، وهي إنما تحصل من العلم بالتاريخ وفيات الرواة وولادتهم وأمثال ذلك، وكل منها داخل في علم أصول الحديث. دغور علم الحديث موږ هغه ته وایي. علم اصول الحديث بیا څه ته وایي؟ وایي دا بیا داسې یو علم دی
چې موږ د دې په ذریعه باندې د حدیث صحیح او ضعیف معلوم کړي. یعنې علم اصول الحدیث په د حدیثو هغه قواعدو او ضوابطو ته وایي چې د دې په وجه سره موږ د حدیث صحیح او ضعیف متن و سند دا ګرد سره جلا کړو. او اوس چې نو تا ته د حدیث پوره معرفت حاصلېږي د صحیح او د ضعیف ته، دا هغه وخت تا ته معلومېږي چې ته احوال د راویانو زده کړي. نو په علم اصول الحدیث کې احوال د راویانو هم راځي، د مطلب د دې راوي عدالت څنګه و، ضبط یې څنګه و، حافظه یې څنګه و، نقل یې څنګه دی، شاذ معلل پلانی او جرح او تعدیل، دا ټول چې دی هغه په علم اصول الحدیث کې هغه بیانېږي. د راویانو تاریخ ولادت، تاریخ وفات، دا ټول په علم اصول الحدیث کې چې دی هغه بیانېږي. لکه موږ چې وایي په کتابو کې یو علم فقه ده، یو علم اصول فقه ده، نو دیم دغه رقم وایي فقه خو چې ده دا علم دی د احکام شرعیه او چې د ادله تفصیلیه سره ایستل شوي. اوس دغه علم فقه دا مبني ده پر احوال د ادله باندې، پر کیفیت د استنباط باندې، استنباط په څنګه کوي، د ادله څنګه احوال دي، دغه کیفیت د ادله چې تاسو بیانوي او کیفیت د استنباط چې درته ښیي دا کوم اصول فقه. نو کوم نسبت چې د فقه او د اصول فقه دی هغه کوم نسبت د چا او چا د حدیث د اصول الحدیث چې دی هغه دی. نو دی وایي متن تزرزي وایي مرتب على مقدمه ومقاصد في بیان اصوله ومصطلحاته، په بیان کې د اصول او د چا د مصطلحاتو د حدیث. و د حدیث په کتابو کې د ټولو یو څو اصطلاحات دي استعمالوي. اوله اصطلاح چې د هغه متن دی. متن څه ته وایي؟ د متن تعریف دی کوي هو الفاظ الحديث التي يتقوم بها المعنى. متن وایي هغه الفاظ د حدیث ته چې معنا در هغه پرې قائمه. متن وایي څه ته؟ الفاظ د حدیث ته چې هغه پورې چې قائمه د معنا. لکه اوس موږ د بخاري شریف روایت یو النبي عليه السلام فرمى حضرت عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. دا موږ چې دا ویل چې نبی عليه السلام چې دی حضرت عمر رضي الله عنه چې نبی عليه السلام فرمى انما الاعمال بالنيات، دغه الفاظ تصور کړئ دې ته وایي متن الحديث. نو متن څه ته وایي؟ الفاظ ته وایي الفاظ د حدیث چې معنا در هغه پورې قائمه وي، دې ته وایي متن. او دلته لاندې بیا د په تعریف د متن کې نور اصطلاحات د محدثینو عوالم پر دغه باندې ذکر کړي دي. دا ټول مقصد او خلاصه د هغه چې متن وایي هغه ته چې ما ينتهي الیه غایة السند من الکلام. متن هغه ته وایي چې سند و چا ته ورسېږي. ګوره لکه پلانی د پلاني څه، پلانی د پلاني څه، هغه د صحابي څه، هغه د نبي علیه السلام څه، نبي علیه السلام داسې وفرمایل. نو متن وایي د الفاظ د حدیثو ته، او یا متن هغه ته وایي چې هغه انتها د چای چې سند ور ورسېږي بیا دی شروع چې دې ته وایي هغه متن. نو دا د متن په زموږ په کتابو کې په اصول الحدیث کې د متن اصطلاح چې د هغه هم ډېر راځي. دویم نمبر اصطلاح چې د حدیث دی، دویم نمبر اصطلاح د چا ده؟ د حدیث ده. والحديث أعم من أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي وفعلهم وتقريرهم. په دې ځای کې اوس نو دا دریم نمبر خبره شوه چې حدیث څه ته وایي. حدیث موږ علم الحدیث، علم اصول الحدیث، متن خو مې وپېژنئ. اوس دی حدیث څه ته وایي. نو حدیث چې دی دا په لغت کې دا لاندې موږ خو الول د دې کتاب الول چې دی دغه اصول الحدیث چې دی الول متن چې دی دا د علامه جرجاني صاحب دی. دا لاندې شرح چپر کړی دا د علامه امام محمد شمس الدین التبریزي المشهور بملا حنفي. دا د لاندې شرح چپر کړی. شرح به تفصیل ورسره ګوري. کوم ځای وضاحت هغه به زه درته وایم. اصل زموږ کار چې دی هغه د چا سره دی؟ د متن سره دی. د چا سره؟ شرح د دې لپاره چې ته وضاحت کوي، تفصیل کوي، نو هغه بیا ته آګاهي درکوي. اوس نو په متن کې حدیث راغلی. اوس د حدیث څه ته وایي؟ حدیث لغوي معنا، اصطلاحي معنا، بس دا اخري خبره. د حدیث لغوي حدیث په لغت کې دی لاندې لیکلي دي چې حدیث په لغت کې دا ضد د قدیم دی، د حدوث څخه دی. حدیث د چا سره؟ حدیث په لغت کې وایي نویوالي ته، یا حدیث وایي هغه د خبرې ته ولته. اوس نو دا خبره ده چې د حدیث تعریف او د حدیث د اثر د خبر د دې په مابین کې فرق، د حدیث او د سنت په مابین کې فرق. دا ډېره اهمه خبره ده. اول نمبر د حدیث تعریف. حدیث څه ته وایي؟
حدیث وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول فعل تقریر ته، او د صحابي قول فعل تقریر ته، او د تابعي قول فعل او تقریر ته څه ویل کېږي؟ حدیث چې دی هغه ویل کېږي. نو لهذا وګوره حدیث پر څو قسمه شو؟ حدیث قولي، حدیث فعلي، حدیث تقریري. او حدیث په اعتبار د الفاظو سره د درې قسمه شو. حدیث په اعتبار د مصدر سره چې د چا صادر شوی دی هم درې قسمه شو. حدیث رسول، حدیث صحابي، حدیث تابعي. دا ته وایي حدیث په اعتبار مصدر. حدیث په اعتبار مصدر چې د چا صدور رسي. صدور د حدیث د چا د نبی علیه السلام قول فعل تقریر، د تابعي قول فعل تقریر ته څه ویل کېږي؟ اوس نو یو دی حدیث قولي. حدیث قولي څه ته ویل کېږي؟ چې د نبي سم اقوال، لکه موږ چې وایو انما الاعمال بالنیات، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، دې ته وایي حدیث قولي. حدیث فعلي څه ته وایي؟ چې پکې د نبی علیه السلام فعل ذکر شوی، چې لکه نبی علیه السلام صلوا کما رأیتمونی اصلي، دا ته وایي حدیث. او حدیث تقریري بیا څه ته وایي؟ چې د نبی علیه الصلاة والسلام مخته یو صحابي چې دی هغه یو عمل کړی او نبی علیه السلام هېڅ هم نه یې ورته ویلي، و دې ته وایي حدیث تقریري. لکه بنو قریظه واقعه چې نبی علیه السلام مخته صحابه کرام خپل واقعه بیان کړه چې موږ نبی علیه السلام ته د مازدیګر لمونځ به ته په بنو قریظه کې کوئ. پر لارې باندې یوه ډلې د مازدیګر وخت راغی، یوه ډله صحابه کرام یو جومات هغو د مازدیګر لمونځ به وکړو قضا کوو، بیا نه بلې ډلې ویل یا نبي علیه السلام خو ظاهر د هغه ویلي چې هلته بیا کوئ. نو لهذا دې دواړو نبي علیه السلام وخت خپله واقعه بیان کړه، نبي علیه السلام پر یوه باندې هم رد چې بیا نه وه. یا دا رقم نور واقعات ډېر راغلي، وروسته به موږ امثال پېښوو چې د نبي علیه السلام مخته صحابي چیش کړی، یو عمل کړی، لیکن نبی علیه السلام پر هغه باندې رد نه یې کړ. د دې دپاره دا کتابونه د امثال اصطلاحات المحدثین، څه شي چې د محدثینو د حدیثو چې کوم هغه اصطلاحات دي، هغه د دې ټول امثال چې دی هغه دلته دی کې ذکر کړي دي. تمام امثال چې دی هغه کې ذکر دي، د هر شي مثال یې ورسره ذکر کړی دی. نو لهذا موږ حدیث څو قسمونه شوه؟ نو حدیث قولي دا او بل حدیث په اعتبار د مصدر سره څو قسمه شو؟ دا خو یوه خبره شو. بل چې دی نو دی وایي اوس اقسام د حدیث لاندې ده په تشریح کې لیکلي دي په دا صفحه نمبر 130 کې، وایي په اقسام الحدیث 9 وینایسته، وایي اقسام د حدیث ګرده چې شو وینه درې د نبی علیه السلام څه شو؟ قولي، فعلي، تقریر. نو دا یې څو؟ دا یې نه. اوس نو دا چې دی اوس د حدیث او د اثر د خبر د دې فرق شته که نه؟ اوس ګوره د صحابي د تابعي و قول تم د حدیث وایي. نو دی وایي وهذا التعميم مبني على ان السلف اطلقوا الحديث على قول الصحابه والتابعين لهم باحسان واثار وفتاواهم رضي الله عنهم. دا د سلف صالحینو طریقه دا وه چې هغوی به د حدیث اطلاق د نبي اسلام پر خبرې طبیم حدیث وایه، د صحابي و قول ته، د تابعي و قول. وروستني علما کرامو بیا هغه په دې کې فرق چې دی هغه وکړي. لاندې په حاشیه کې چې دی یقول دریم نمبر حاشیه ته وینئ که نه؟ يقول علامة القاسمي في قواعد التحديث کې وایي ويعلم ان هذه ثلاثه، دا درې الفاظ خبر، حدیث، اثر. اوس دا بیا پیدا ده، د دې درو فرق شته که دا یو شی دی؟ حدیث دا یو شی دی که فرق شته؟ نو دی وایي دا مترادفتون عند المحدثین، د محدثینو په نزد د دې په مابین شي نشته. على معنى ما اضيف الى النبي صلی الله علیه وسلم قولا او فعلا او صفتا، چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د دې نسبت شوی که فعل که صفت که دا ته وایي که تقریر دې ته وایي حدیث. نو محدثین د دې په مابین کې فرق نه کوي د چا او چا. او فقهاو خراسان چې دی هغه بیا یسمون الموقوف، هغه وایي د صحابي و قول ته چې دی هغه اثر ویل کېږي، موقوف معنا چې پر صحابي باندې، والمرفوع چې دی هغه خبر، چې د نبي علیه السلام پر رسېدلی هغه ته دی خبر چې دی وایي. وعلى هذه التفرقه جرى عمل كثير من المصنفين وانظر هذا المعنى في الفيه السيوطي في علم الحديث. نو هغه هم دا رقم ذکر کړی دی چې حدیث چې دی د حدیث د اثر د خبر، نو ډېر علما دلته هم د ذکر کړی چې حدیث اثر خبر. نو یو قول د محدثینو په دې کې،
چې د دغو درو الفاظو فرق نشته، دا یو شی دی. لیکن دویم راجع قول چې دی هغه دا دی چې حدیث وایي خاص د نبي علیه الصلاة والسلام خبره ته، خبر چې دی خبر چې دی دا بیا د محققین علماء کرام وایي عام دی، که د نبی علیه السلام خبرې که د مخکې عام د تاریخ خبرې. لکه وایي جمهور محدثینو په نسبت باندې دا ګوره یو محدثین دي یو عام فقهای کرام متأخرین دي. د محدثینو په نسبت باندې حدیث و خبر و اثر یو شی سو، لیکن وروستنی علماء کرام فرق کوي، وایي حدیث هغه شی ته ویل کېږي چې د نبی اسلام سره نقل. خبر اوس خبر څه ته وایي؟ وایي د جمهور محدثینو په نسبت باندې خدا د حدیث په معنا سره دی، لیکن د بعضو په نسبت باندې خبر هغه حوادثو تاریخي ته وایي چې د نبی علیه الصلاة والسلام د غیر څه چې دی عام منقول. نو خبر عام سو، حدیث چې دی هغه یو قسم هغه خاص سو. او یو بیا اثر دی، اثر بیا هغه شیان ته وایي چې د صحابه کرامو او د تابعینو څه چې دی هغه نقل و دې ته ویل کېږي هغه اثر. نو د حدیث او د خبر او د اثر فرق یې محدثین د دې مابین فرق نه کوي. ښه بل لفظ بیا په دې کې سنت دی. اوس څوک زموږ څخه پوښتنه وکړي د حدیثو د سنت څه فرق؟ د حدیثو د چا؟ نو ګوره د حدیثو د سنت په مابین کې به موږ داسې وایي چې حدیث خو چې دی هغه کله کله د حدیث د سنت د حدیث په معنا سره هم وایي استعمال شي، او لیکن کله کله بیا سنت وایي هغه لارې ته طریقة مسلوکة فی دین چې پر هغه باندې په دین کې تګ سوی. نو په اسانه لفظو به موږ انشاءالله د منطقو د لحاظه څخه موږ دی وایي د سنت او د حدیث په مابین کې نسبت عموم خصوص مطلق دی. د چا دی؟ یو قول دا دی ګوره هر حدیث چې دی هغه سنت نه دی. هر حدیث ګوره څنګه هر حدیث سنت په حدیث کې دا راځي وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ولاړې باندې بولې کړي دي بیا د بې معاف دا په حدیث کې دي که نه وایي باله قائما. نو دا اوس حدیث خو سو لیکن سنت هم دی. دا رقم په حدیث کې دا راځي وایي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 11 بیبیګانې په حدیث کې خو دی، حدیث خو دی سنت نه دی. لیکن کم هر حدیث چش نه دی لیکن هر سنت حدیث دی. ولی سنت بغیر د نبی اسلام چې یو طریقه ده هغه بغیر د حدیث سره کړئ. نو دا در ټولو د ده د تعریف د زما ده خوندور چې دا رقم څنګه وایي هر حدیث چې دی سنت دی، هر حدیث سنت نه دی، هر سنت چې دی دا حدیث دی. او بعضې بیا دا رقم وایي چې د حدیث او د سنت په مابین کې عموم خصوص من وجه نسبت هم جوړولی شي. عموم خصوص څنګه عموم خصوص من وجه؟ عموم خصوص من وجه خو بیا څو مادې غواړي؟ یوه ماده د اجتماع، حدیث بومي سنت بومي، حدیث بومي لکه د نیت په لمانځه کې چې راغلی دی یا الله اکبر نبی اسلام د لمانځه په شروع کې وایي یا چې رکوع له بکلي نبی اسلام به الله اکبر وایي دا حدیث هم دی. حدیث کې هم راغلی دی سنت هم دی. دویم نمبر دا دغه چې دی حدیث به یې چش به نه وي سنت به نه وي، حدیث به یې لکه باله قائما باله قائما دی که نه قیام باندې بولې دا لیکن سنت نه دی حدیث دی. اوس دا دریم ځای مشکل سنت به یې حدیث به نه وي، سنت به یې د دې بیا جواب څنګه دی ځای کې نو د دې جواب دا دی لکه د خلفای راشدینو عمل د صحابو عمل سنت دی. ګور دلیل یې څه دی؟ نبی علیه السلام فرمایي علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین عضوا علیها پښتۍ باندې زما سنت لازم دی او زما د خلفای. ګوره د خلفای راشد عمل چې دی دا څه دی سنت دی. لیکن حدیث په هغه معنا چې د نبی علیه السلام څخه ثابت دا د خلیفه. اوس حضرت عثمان رضی الله په بخاري شریف کې دی چې دا دویم اذان د جمعې د چا شروع تراویح چا شروع کې 60 رکعاته په مسجد کې باقاعده په جماعت سره د نبی اسلام په زمانه کې خو 3 ورځې وشوه بیا باقاعده په جماعت سره په ترتیب باندې حدیث کې ستا سنت دی بیا. نو لهذا دا د حدیث او د سنت په مابین کې چې دی فرق. نو دا فرقونه به ته په یاد لرئ که چاته دې بنده وراچوي ورته ته د سنت د حدیث فرق وکړه اهل حدیث په دې کې دغه کوي بس ته به دا خبره چې ده دا زموږ علما کرام چې وایي نه وایي دا ته یې زده که بیا که دې د چا سره
وایي د بحث په نیت خو بیا ته نه وایه چې زه بیا بحثونه کوم. وایي کوم څوک که علم حاصلوي په دې نیت نه بیا سم وایي چې دی د صفحاو بیا اکلانو سره وایي زه بیا بحثونه پر وکړم. د قیامت په ورځ باندې به په داسې حال کې راپورته سي پر مخ باندې بیا یو دغه هم نه وي، غوښه نه وي، او یا په دین باندې پیسې حاصلوي یا فلانی خدای او رسول به ناراض وي. نو په دې نیت دا وایي تشویق دی یوه طایفه نه یا څوک به چاته وایي وایي ته به دا سبق دی وایه لکه د چا سره چې ته مقابله کوې، نو د مقابلې لپاره به ته بیا مړ کېږې که به سمه نو مقابله په سمه طریقه چې دا کوې. نو لهذا دا الفاظ ستی وسر په خلاصو که نه حدیث، اثر، خبر، سنت. او سند مې زده کړي. سند د حدیث ته د رسېدلو لار ته سند وایي. ان فلان ان فلان ان فلان. اوس بخاري شریف موږ خلاص کړو، وروسته به اجرا بیا کوو. اسناد بیا څه ته ویل کېږي؟ دا سند بیانولو ته وایي. متن څه ته ویل کېږي؟